السلام علیکم. د نننۍ ورځ د ویډیو جوړولو مطلب صرف د موږ دا ده چې څومره خلک ایټالیا کې اوسېږي هغوی غواړي چې ایټالیان پدن ته بیا اخلي. نو هغوی په زړه کې همیشه یو ویره وي، همیشه یو سوچ وي چې یعنې موږ به ایټالیا لیسنس څنګه واخلو، دا مشکله به زموږ دپاره. خو دغه په باره کې نن تاسو سره ویډیو جوړوم چې ایټالیا لیسنس اخیستل ډېر اسانه ده. په شروعات کې ماته هم دغسې ښکارېدل چې دا ډېره مشکله ده، وروره ګلو به نه شي یا به داسې چې څنګه به کوم څنګه به نه کومه. خو بیا زه یو ملګري سره میلاو شوم، هغه ماته وینا وکړه چې که ته غواړې ایټالیا لیسنس واخلې نو هغه ځان ته خپله په شپږو میاشتو کې اخیستی و. نو بیا ورته ما وینا وکړه چې بالکل زه غواړم چې ایټالیا لیسنس واخلم. نو بیا هغه ماته یو نمبر راکړه چې په هغه باندې ما کانټیکټ وکړو د امرتسر سره، او امرتسر بیا ماته چې کوم دی پرسنلي په خپله باندې کال وکړ دغه باره کې چې که ته غواړې ایټالیا لیسنس واخلې زموږ سره، نو مکمل کورس باره کې چې کوم دی ما سره آګاهي کړم، پوه کړم چې دغسې زموږ دا کورس دی، طریقه کار ټول راته راوښودو. بیا یې راته وویل که ته غواړې 2-3 ورځې زموږ سره پرې ټرایل کورس واخلې، نو که دغه 2-3 ورځو کې تا ته پته ولګېده چې موږ ښار ښه دی، یعنې موږ په طریقه کار باندې تا ښه پوه کوو او ستا زموږ طریقه کار خوښ شو، نو بیا به چې کوم ته غوښتلی شي زموږ سره کنټینیو کړي لیسنس. بیا ورته ویل چې بالکل څه خبره نشته، زه به وغواړم چې دغسې 3-4 ورځې تاسو سره پرې کلاس واخلم او وګورم چې څنګه کېږي تاسو سره. بیا نو هغوی سره ما تقریبا 3 ورځې پرې ټرایل کلاسونه واخیستل. په هغو کې چې کوم دی ما صرف ولیدل چې ډېر کسان ورځ په ورځ پاس کېدل. بیا د هغه نه وروستو بیا ما هغه سره داسې وکړه چې ډایرکټ مې هغو سره کورس کنټینیو واخیستلو او تقریبا ما 4 میاشتې د هغو سره کورس وکړو. 4 میاشتې کې چې کوم دی دننه الحمدلله زه پاس شوم او ما چې کوم دی ایټالیان لیسنس بیا واخیستلو. نو دغه 4 میاشتو کې دننه چې کوم دی تقریبا زه اولنیو 2 میاشتو کې ریډي وم او ما تقریبا یعنې 2 میاشتې چې کله هغوی سره ما کورس وکړو نو ما هغه سر ته میسج وکړو چې سر زه غواړم ماته تاسو اکزام راکړئ. بیا سر ماته وینا وکړه څه خبره نشته، خو ته لږ کنټینیو کړه، میاشته پورې نور کلاسونه واخله، نو چې ښه زده کړې بیا هغه نه وروسته تا ته موږ چې کوم دی اکزام ته ټایم درکړو. بیا نو بیا ما تقریبا 1 میاشت نور د هغه سره کنټینیو وکړو کورس او بیا د 3 میاشتې دونه زما کمپلیټ شولې. بیا د هغه نه وروسته ما د کورس دپاره د اکزام دپاره چې کوم د ډیټ واخیستو او تقریبا داسې 1 میاشت ما ته په ټایم راکړه په اکزام چې کوم ډیټ و. نو دغسې زما 4 میاشتې د هغوی سره مکمل شو. په 4 میاشتو کې چې کوم دی ما خپل کورس کمپلیټ کو. په کورس لکه داسې چې کوم دی ته غواړې کنټینیو 1 کال دپاره هم ساتلی شي، د هغه نه هم ډېر څه کله تر څو ته پاس شوی نه د هغه پورې چې کوم دی د هغوی سره ستا یعنې کنټینیو کورس. نو ما تقریبا 4 میاشتو کې لیسنس چې کوم کورس او واخیست، یعنې تقریبا ما 15 غنټې په 4 میاشتو کې د هغو سره سټډي وکړه او په 15 غنټو کې چې کوم دی ما لیسنس بي چې کوم دی واخیستلو. آیا که تاسو په زړه کې دغه یېره چې نه موږ ته چې کوم د ایټالیا لیسنس اخیستل مشکله ده، نه شو کولی، یا داسې څه یېره ستا زړه کې یعنې چې څنګه به کوو څه به نه کوو، نو دغه زما هم یېره زړه کې وه. او بیا چې کوم دی ما تقریبا د سره کورس کنټینیو کړو 4 میاشتې او 4 میاشتو کې چې کوم دی ما تقریبا 15 چپټر ایټالیا پدن ته کورس دی او ما صرف 14 وکړل. 14 چپټر کې چې کوم دی الحمدلله زه پاس شوم. آیا ته غواړې چې تاسو دغه کورس واخلئ د امرتسر سره، نو تاسو سره امرتسر په خپله کانټیکټ کوي، خپله سره رابطه کوي او په خپله هغه تاسو ته ښایي. په دغه کې تاسو غواړئ چې ایټالیان ژبه نه درځي هم مشکل نشته، اردو باندې پوهیږئ، پښتو باندې پوهیږئ، هندي باندې پوهیږئ، کومه ژبه تاسو پوهیږئ انګلیش کې، په هغو ژبه کې تاسو هغه کورس کوي. د هغوی سره تقریبا اوس په دې اوس وخت کې هغه چې کوم دی پکې نوی ژبه چې ایټالیا کورس چې کوم ایټالیا